यतीम बच्चों के साथ दाल खिदमत फाउंडेशन चिकम डोनर कॉन्फ्रेंस दे पदे मुखे सरा खपल दर्स कुरान पेश की। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब गिरा कुशा है न राज़ी न साहिब कशाफ। मुहतरम डॉक्टर फजल आज़म साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलल्लाहि क़स्दुस सबील व मिनहा जाए वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़माना मख़के यौ द्रे प्रोग्रामونه وشو بدري واړو کې د عبرت یو ډیره زبردست انډیکیشن و. یو ډومبه کم کس چې تلاوت وکړو که نه د هغه د سوره یوسف هغه آیاتونه وي چې یوسف علیه السلام د ډیفینیشن په لحاظ سره تعریف په لحاظ سره خو یتیم نو ځکه چې والد صاحب نه و، خو د والد صاحب نه رونو تختولی او کوهي ته ارتاو کړی و. ایک چولی هغه هم یتیم و بې اسرې و. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده. دومره ورته بیکاره ښکارېدو چې هغې په 100 روپو خرڅ کړو یوسف او بیا په 100 روپو خرڅول. وکانو فیه من الزاهدین. او د هغو څه پروا نه وه چې را پیسې پې وګټو خو چې د مخه پناه شي. ګویا کې هغه هم د یتیمۍ د وجې نه ورځ موندلې وه، ځکه چې هلته لاړه مصر ته او هلته کې مصر والا بادشاه خپلې ښځې ته وي اکرمي مثواه عسا ان ینفعنا او نتخذه ولدا. دا د بادشاه زوی شو اوس که خیري او واقعي خدای پاک وله ورځ ورکړه. دویم نمبر بیا یو نعت و هغه نعت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر یتیمانان چې خبرې کوي کنه I am proud to be یتیم because رسول الله صلی الله علیه وسلم was یتیم. چې کله رسول الله یتیم و استر هغه سره سیالي کوي د هغه سره په یو کیټګرۍ کې راشي د دې نه بله غټه پیدا شته. هغه وایي که نه موږ ټول د سواړی د چوک نه دې ځای ته راغلي وو. دې ته یو لنډه لار وه، موږ پسې درالو ځکه دلته راورسېدو. نو څنګه چې په لنډه لار سړی ځي که نه زر خپل مقصد ته رسي، نو کله کله سړی خطا شي نو که موږ د هغې طرف نه د لیفټ طرف ته خطا شوی وی نو بیا به موږ سونیګرام ته تلو خو دلته به نه راغلي. که موږ د رایټ طرف ته خطا شوی شاید چې چنار ته رسېدلی خو دلته به نه راغلي. سوره نحل کې الله هم دغه خبره کوي وعلی الله قصد السبیل. الله ته لنډه لار ده، سیده لار ده، خو منها جائر کږې وږې لارې هم شته. ولو شاء لهداکم اجمعین. د خدای پاک غوښتی که نه نو تاسو به ټول د نور سپوږمۍ په شانتې په سټریټ لار باندې خود به خود تلئ، خو مجبوره به وای. ما مجبوري خوښه نه وه، ما چې تاسو له اپشن درکړم چې په نیغه لار ځئ که په کږه لار ځئ. او موږ انشاءالله په دې مجلس کې د دې کوشش کوو چې موږ نیغه لار معلومه کړو چې الله ته پې ضرورت وو. ځکه نیغه لار صراط مستقیم موږ یو ډیفینیشن ویلو په میتھس کې 2 نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصله دې ته نیغه لار وایي. نو نیغه لار مونږ او د الله په منځ کې کومه فاصله ګورو چې هغه ته پې زر ورسو. سوره نحل کې وعلی الله قصد السبیل. الله ته یو نیغه لار ده، خو منها جائر کږې وږې هم شته. مونږ هغه لنډه لار به ګورو، هغه لنډه لار ګورو چې الله ته پې ورسو. دا زمونږ د ټولو یو ریکوایرمنټ دی. په دې کې که افیشل خلق دی، که افسران دی، که ماتحت دي، که یتیمانان دي، که بچو والي دي، د ټولو دا دغه دی. ما به خیر زه به چې درس قرآن کوم تاسو به سلام کلام نه کوئ. باچا خلق به خپل ځای په خپل کښېني. کوشش به کوو چې فولي ډیوټډ، ځکه چې څه فایده موږ ته میلاو شي، ځکه موږ لنډه لار ګورو الله ته د رسېدو. زما سره 20 منټ ټایم دی. موږ وی یاره الله ته لار ګورو چې څنګه به ځو. نو موږ ته سوره حج محله راغی، ځکه موږ 3 څیزونه الحمدلله زموږ سره شته. لکه موږ ټولو کور روټۍ خوړلې ده، زموږ الحمدلله جامې دي او زموږ کورونه هم شته. دې درېو ته موږ ویلو روټي کپړه او مکان دا ضروري دي، خو د دې نه زیات ضروري یو 3 څیزونه نور دي چې ته زموږ فکر نه دی، قرآن، حدیث او سیرت. دا چې زموږ سره یې کنه موږ په خپل ټارګېټ ته رسو. ټارګېټ زموږ جنت دی. نو سوره حج کې موږ ته ویلو یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. مؤمنانو رکوع سجده کوئ که نه. موږ وایو چې الحمدلله د سهار لمونځ مونږ کړی، 2 رکعته سنت او 2 رکعته فرض و. بعضې کسان پکې دي چې هغوی وایي چې نه موږ خو سره هغه اشراق هم کړی دی. خو الله وایي نه یوازې په دې خو نه خلاصېږي. واعبدوا ربکم، عبادت به هم کوئ. یا الله عبادت څه ته وایي؟ مونږ خو دغه کړی و که نه وینا عبادت دې ته وایي چې د زندګۍ په هر کارنر کې به الله ته سرنډر، یعنې الله ته به مطیع فرمان بردار وي.
تا ماسخوتن مونځ کو نو ویتر کې تاسو ونخلعو ونترکو من یفجرک خو بیا لاړې حجرې ته ټوله شپه د بل چا غیبت کوه مطلب تا مونځ خو وکړو ورکو وسجدو خو وعبدو دې ونه کو یا تا د شپې ماسخوتن مونځ خو کړی دی خو بیا ته د شپې ټوله شپه میوزیک ته ناست یې یا په ټي وي باندې ستاسو که رډیشن ټي نه و هغې باندې لګیا وې نو ته ورکوړو وسجدو خو کوې وعبدو نه کوې نو دی وجه نه وعبدو به هم کوې د زندګۍ په هر کارنر کې به خدای پاک ته سرنډر او درېیم نمبر بیا څه وفعل الخیر د خیر ښېګړې کارونه وکړئ که نه چا ته خیر ورسوئ وی چا ته خیر ورسوم بیا بابا راغلی و چې سارې الټۍ کولې مونږ کلینیک خلاص کو پرونی خبره ده ټول کلینیک اسخا کو مونږ وی بابا ولې وی چې بس د کور نه راووتم دغه ځای لږې وریجې وې مې وخوړې وی چې دا وریجې دې ولې وخوړې تا کور چې څکلی نه و چې مې څکلی خو دغې سړو راوړې کله چې ته بې موقع وریجې چاله ورکړې بیا به الټۍ کوي د دې وجه نه هغه تا ته وایي نه ته به هغې خلکو له خوراک ورکوې چې هغې ته ضرورت وي ټارګېټ اورینټېډ به چې کوم ځای ضرورت نه هلته به نه ورکوې هلته بیا اسراف وي د دې وجه نه وفعل الخیر خیر به اول معلوم کړي چې چاته په څه خیر رسي یو سړي په سر درد دی نو ته بوله پیراسټامول ورکوې که نه یا یو سړی ستړی دی نو هغه له به یو پیالې چای ورکوې که نه خو که ته ورته وایې چې نه خامخا به دا غوښه خورې او ډوکي والا غوښه ولا راوله نو چل به وشي الټۍ به پې ولګي ته به کوشش کوې چې وفعل الخیر خلقو ته خیر ورسوې هسې نه چې د خیر نه شر جوړ شي وفعل الخیر نو موږ د خیر کارونه کوو زه دې کسانو دریو کسانو ته سړی ډېر زیریږي او حدیث دی من اراد الله به خیرا ستا سره چې د خیر اراده الله وکړي نو درې خبرې یادې ساتئ او ځان پکې ګوري چې موږ په کومه کې یو نمبر 1 یفقهه فی الدین دله خدای له دین پوه ورکړي کوم سړی چې په فرضو پوهېدو په واجبو پوهېدو په سنتو پوهېدو په آدابو پوهېدو ته پوه شي چې خدای د سره د خیر اراده کړې دویم نمبر هغه بادشاه د کم بادشاه او د کم امیر سره چې خدای د خیر اراده وکړي خدای ول ښه سیکرټري ورکړي من اراد الله به خیرا د کم بادشاه سره د حاکم سره چې الله د خیر اراده وکړي نو ښه وزیر ولا ورکړي ویل که پلانې امیر صاحب دی خو سیکرټري دغه نه ډېر ښه دی دا ټول کار یې په هغه چلېږي دې نه پته لګي چې خدای ورسره د خیر اراده کړي او درېیم نمبر د حقیقي حدیث دی چې خدای د چا سره د خیر اراده وکړي نو خدای پاک ته د خیر د خلقو کنډونه پوره کړي لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے پر لگا دیتا ہے ما دلته چې قتل کرنے کا کسانو چې دا غله کولی دی په هغې لیکلي دي والنټیر ما چېرې غالبا الله دې سره د خیر اراده کړې والنټیر دې لګیا دي او د خلقو یو ضرورت پوره کوي وی لکه د خلقو ضرورت په څنګه پوره کړو څنګه به یې معلومو وی د ټولو نه د ټاپ قرآن دی چې راوایلو وی قرآن چې راواړی لومبنۍ صورت یې څه دی ټولو خلقو ته معلوم دی بقره فاتحې نه پس بقره دی وی ما خو راواړو وی په کې ما د خیر کار کتو وی 177 نمبر آیات راواړو وی په کې تا ته لیکلي لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب دا نیکی نه ده چې تا دې خوا مخ کو په دې خوا دې مخ کو ولکن البر لیکن نیکی د هغې چا ده من آمن بالله والیوم الاخر چې ایمان یې راوړ هو آت المال على حبه ذوي القربى پیسې لګولې بیا وی لکه زه خو ډېر شی پیسې لګوم په سواړی کې ټولو خلکو باندې کباب خورم یې نه هغه یې نه دي ویلي ذوي القربى والیتامى والمساکین درې کسان دي هغه ټارګېټ که په هغې الله رضا کېږي دا درې د الله ډېر خوښ دي وی بستۍ آبادیږي په دې باندې بستۍ وی پس آبادیږي جہاں صل رحمی ہو جہاں پڑوسی کا خیال رکھا جائے اور جہاں یتیم کا خیال رکھا جائے نو الله تعالی ته موږ ته څه وي ذوي القربى والیتامى والمساکین د ایمان نه پسې کو ګوره ما خو چې ډېر له قیمتي شی مونځ دی واقام الصلاة وآت الزکاة یې وروستی ویلی دی د دې نه دا پته لګي چې د خیر ښېګړې خبره دا ده چې ته به جیب ته لاس کې او چا سره به خیر کې او چا سره چې خیر کې په هغه کې څوک دي په هغې کې پټاپ والا ذوي القربى صحابي چې راغی رسول الله ته ما سره 1 روپۍ د هغې په خپلې وخوره وی چې یو را سره بله ده وی ښځې له دې ورکړه وی یو را سره بله ده وی په زوی دې وخوروه وی یو را سره بله ده وی نوکر له دې ورکړه ګوره کرونولوجیکل آرډر آن د ټاپ یور سیلف نمبر 2 یور وایف نمبر 3 یور چایلډ نمبر 3 یور سروینټ نمبر 4 چې هغه بیا وي چې یو خو را سره بله ده نو حضرت ورته وی انت ابصر ته پې نور ښه پوهېږې ما راته آرډر خو په دې طریقه به کې خرچه به په دې طریقه کې ذوي القربى والیتامى والمساکین دا درې ستا دپاره وی آی پیز دي دی باندې به پیسه خپله لګې وی ښه وی مونځ یې ته ور شاته کړی دی والموفونه بعهدهم یې ته شاته کړی دی ته مخکې کړی وی زه چې لږ نور پسې لاړ شو وی ما بل صورت راواړه بیا بل صورت څه دی وی سوره نساء دی یاره وی زه خو په هغې سوره نساء کې اریان شو په هغې کې خو الله تعالی په دې یتیمانانو خفه کېږي ولې زه سم ورته وزېرېدم وایم چې یاره زه خو چې یتیم وی نو خفه دا خدای پاک په ما دومره خفه کېږي چې خدای پاک په موسی علیه السلام ډېر مین دی وکان عند الله وجیها چې قرآن راړې د بني اسرائیل قصه د موسی علیه السلام قصه وی زه راته پکې بل سړی ښیم
وی بل څوک دی وی هغه یتیم دی وی ښه وی دومره پې الله مین دی که نه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح تاسو د دې یتیمانانو ټیسټ اخلئ د دې تربیت به کوئ مطلب دا وی ښه سړی څوک دی وی ښه سړی هغه دی چې یتیم ځان سره ډوډۍ ته کښېنوي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایف چې وه ټبر یې وه ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغې سره وړوکی راغلی مطلب چې د رسول الله بچی نه و د بل چا بچی و خو پلار یې مړ و ځان سره یې په خپله په پلیټ باندې کښېنولی و او وړوکی ونه پوهېدو د خوراک په چل نو هغه به د لاس په دغه کې ګرځاو په دې پلیټ کې نو حضرت اوس د هغه تربیت وکړو قاریږي ورته نه که نه چې چل دین دې زده کړی ورته وایي بچیا ورته وایي یا غلام ای بچیا سم الله بسم الله ووایه وړومبی ورته خبره کوي چې هغه کومه یونیورسل ده چې ټول پې متفق دي سم الله نو بیا ورته څه وایي وکل بیمینک په ښي لاس خوره نو په ښي لاس به غالبا هغه خوړه په چپې نه خوړه خو هغه چونکې چورلیدو او د بل د مخې نه یې پوټی راغستو اوس رسول الله تربیت کول غواړي نو ورته بیا وایي وکل مما یلیک د خپلې مخې نه خوره مونږ وایو که د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده پیغمبر طریقه دا ده چې یتیم ځان سره ډوډۍ ته کښېنوه بیا ورته چل وښیه ادب و اداب ورته د خوراک وښیه حضرت جعفر رضی الله عنه چې کله شهید شو په جنګ دغه کې په یرموک په لړای کې یا دغه مخکې نه چې په کوم ځای کې هلته کې چې وفات شو شهید شو او رسول الله ته پته ولګېده نو لاول کور ته راغی نو د جعفر وړو ته وي دې خوا راشئ نو هغه ماشوم په خپله وایي موږ د دې څه ولکه چرګوړي چې یو نو په غېږ کې واوسو لاول لالنایي راوستو نو موږ له یې سرونه برابر کړل نو بیا د یو نه محمد نوم او بل نه عبدالله نوم وی محمد ته چې ته د خپل نکاح ابو طالب په شانتې او عبدالله ته چې ته زما په شانتي او بیا یې دعا وکړه چې خدای پاکه په عبدالله رحم وکړي خدای په محمد رحم وکړي او خدای پاکه د دې ته کفیل شي ځان سره کېنول نو چې یتیم ځان سره کېنې نو وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح تر دې پورې چې میچور شي او هغوی بیا خپل کار په خپله سنبالولی شي نو بیا ورته وایي فإن آنستم منهم رشدا که تاسو پې پوه شوئ چې دی اوس خپل کار په خپله سنبالولی شي نو فادفعوا الیهم اموالهم خپلې پیسې وله ورکئ ولا تأکلوها اسرافا و بدارا کوشش مه کوئ چې د هغو د لویېدو نه یې مخکې خلاص کئ وایي چې هغه وایي چې بابا ماله خپله حصه راکړه که نه چې ته ورته په جواب کې وایې چې وړې دا پلار دې خوړل دا سهار چې به دې چر خوړه ماښام به دې تیکې خوړې دغه وایې که نه ستا جایداد خو ټول ما خرڅ کړی ولا تأکلوا خدای پاک ستا په دې غلا پوهېدونو تا ته سپیسیفیک کړه ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبرو چې چېرته غټ نه شي بیا به درنه تپوس کوي وایي چې ښه چې زما ګزاره نه کېږي نو زه به څه کوم زه چې د دې خدمت کوم زه به څه کوم الله وایي ورکه زه درته فارموله ښیم که نه ومن کان غنیا فلیستعفف کو چېرې ستا خپله ګزاره کېږي د ده پیسو له ګوتې مه وروړه ومن کان فقیرا اکو په خپله ډېر محتاج نو فلیأکل بالمعروف نو بیا ته د رواج مطابق خپل کټینګ وکړه خو چې کله ولا بیا ورکې که نه بیا فیضا دفعتم الیهم اموالهم کله چې ولا بیا دغه خپل مالونه ورکوئ نو څه وکئ نو بیا په هغې باندې فاشهدوا علیهم یو سړی پې ګواه کوي لیکلو سره مضبوط وکئ بیا ورته څه وایي وکفا بالله حسیبا الله د حساب دپاره پوره دی د چا چې څوک نه وي د هغه الله وي نو د هغه الله دی هغه به سره بیا حساب کوي نو وکفا بالله حسیبا سوره نساء چې ته ګورې ته به اریان شي چې خدای پاکه په دې یتیم خو ته دومره خفی او دومره یې په سر انخلې وایي چې سر د هدایت کتاب سره قرآن وایي د هدایت کتاب سره حدیث او بیا راته وایي ګوره جذباتي اپیل درته الله کوي څه وایي وایي ستا پردی بچی دی که نه ستا په خوا کې دی که نه دا انا وکافل الیتیم دا چا بچی دی که نه نو څه وایي وایي ته سوچ وکړه که چېرې ته مړ شې ستا بچی داسې پاتې شي نو ګوره الفاظ څومره زوردار دي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم که ستاره بچي داسې یتیمانان پاتې شي اته په یو ایر کریش کې ملایا ته ځې مړ شي نو بیا به د دې سره د خلقو نه څنګه توقع کې نو فلیتقوا الله نو ته اوس د خدای نه ویرېږه وليقولوا قولا سدیدا او دې ته سمه خبره کوه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیا کوم سټیټس ولا ورکو انا وکافل الیتیم کهاتین د یتیم سره چې څوک د کفایت معامله کوي او کفالت کوي موږ دواړه به یو ځای یو چې لکه دا ټول خلق ناست دی او چې رسول الله وایي چې پلانې دی تیرا پاسې ما سره دی یو ځای کښېنې دی نه بل غټ سټیټس دی نور د خدای نه څه غواړي انا وکافل الیتیم کهاتین دی وجنه چې کله ته موږ کتو سورت نساء نو نساء کې هم ټول د هغې خبرې ما چې لکه قرآن راوړم چې بل ځای بسئ وی ما بیا سوره دهر راواړو وی هغه چې مې راواړو په هغې کې خو لا د هغې نه پخوا خبرې وې
هغې ته یې څه وې چې ته کله پیسې ستا سره یې که نه ویطعمون الطعام علی حبه بیا قانون دی ذوي القربى والیتاما یطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا. هلته هم یتیم په سوره نساء کې چې د قرآن په هغې حصه کې و، اما چې قرآن دی خوا راوړو د هر ترالم هلته هم بیا د یتیم خبره ده. دې نه پته لګي چې الله پې څومره خفه کېږي. وی ما بیا نورې بیا پاڼې اړولې بیا سوره بلد لرالم. سوره بلد کې ما وی چې بلدیاتي نظام به یې پکې او بلدیاتي نظام پکې شته. مړه تاسو په قرآن کې خبرې کې قرآن کې بلدیات څه کوي نشته پکې. بلدیات کلي ته وایي د کلي نظام بالو ټیکېږي چې بستۍ بالو آبادېږي چې پتا کې دا درې خویونه وي. یو دا چې د کلي پیسې په کلي لګې، یو دا چې د کلي د یتیم غم مخکې کې، یو دا چې په مال کې کرپشن نه کوي. چې ته ما کې ګرم کې څه ورته وایي فلقتحم العقبه وما ادراک ما العقبه. تا خو کار ونه کړو که نه ګران کار خو تا ونه کړو. ته خبرې ګران کار څه ته وایي؟ ګران کار په سوړی کې کباب خوړل نه دی خورول نه دي. خو هر څوک کولی شي. وی کم ځای ګڼئ وی د کباب په ګڼي وی بیا کم ځای ګڼئ وی ډګر په هسپتال کې ولې وی دلته یې خوړلي هلته پې دستونه لګېدلي بیا هلته همدا خلق هلته ځي ځکه په خوراک کې احتیاط نه کوي. فلقتحم العقبه وما ادراک ما العقبه. وی تا ته ښوم فک رقبه د چا سټ چین خطې ته آزاد کړي. یو سړي فیس نشي ورکولی اکزام ته یې نه پرېږدي حال والا او هغه فیس وله ورکړه چې سټ آزاد شي چې لاړ شي او هغه امتحان ورکړي. یو سړي د بجلی بل نشي ورکولی که بجلي ټکټ کوي ته هغه بل ورکوی دا به دله زه ورکړم خو بیا احتیاط کوه او ته بیا دا خپله بجلي لږ په احتیاط سره خرچ کوه چې بیا را باندې دومره ډېر نه راځي که نه. یو سړی جیل ته تللی په لږ ضمانت باندې به آزاد شي هغه ضمانت ولو که فک رقبه ستا را پیسو لګولو ځای دا دی. بل کم ځای او اطعام فی یوم ذی مسغبه چې سړی وږي یې ته وله ډوډۍ ورکړي. داسې نه چې کورې ناشته کړې ته پې وریجو خورې بیا الټۍ کوي داسې به نه کوي. او اطعام فی یوم ذی مسغبه چاله به ډوډۍ ورکوم بیا پې الله مین دی یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. یتیم له ورکړه چې لا په نسب کې د تره زوی دی یا د خور زوی یا پلار یې مړی نو تا ته محتاج یي چې ته ورته چې ګونه په ناګه کړه پشه داسې به ورته نه وایې که نه. ته ورته چې راځه ما سره کښېنه که نه یتیما ذا مقربه. ما بیا صورتونه اړول نو بیا زه فجر ته لاړم نو فجر کې بیا ماته وی کلا بل لا تکرمون الیتیم. تاسو خو د یتیم عزت نه کوئ. ولا تحاضون علی طعام المسکین. تاسو مسکین ته د بل ام نه تیزوئ. دا سړی چې د لاس نیوله ځي که نه لرې لرې د شپاله ماله ته ځې په دې پولو ګیر چاپېره ګوره اکثر مسکین هغې ته وایي چې په دې چهره باندې ګرد پراته وي د غریبۍ د وجې نه چې ته بیا سوچ کوې چې یاره ما خو دود پتی وسکله خو چې دې غریب به څه چل کړی. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. او بیا ما چې کله کتل نو بیا مې صورت ماعون راوړه چې قرآن خلاصېږي دې نه پس هخوا خو بیا یو څو پاڼې پاتې دي. ویل ته ما ته وی چې که ته خراب سړی نه پېژنې نو په دې وپېژنه. اصل دی ارأیت الذي یکذب بالدین فذلک الذي یدع الیتیم. دا د آخرت نه موټکر سړی که نه پېژنې نو په دې وپېژنه چې یتیم له به د قړې ورکوي د دیوالونو نه یې تمبوي. وی ښه وی دی څه دی وی دی وراره دی وی رور یې مړ دی او دا غریب یې رایسار کړی چې دی به کله مرې جایداد خو یې ټول خرڅ کو. دا سړی چې دی د خدای دوره بدي شي یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. دا د خدای بدي شي. بیا چې قرآن ختمه اخري کې سوره کوثر کې ورته وی چې ګوره که ته څه کار کول غواړې که نه دوه کاره ته وکړه دوه به سره مونږ کوو. ما زه څه وکړم تا له مونږ دوه څیزونه درکړي که نه انا اعطیناک الکوثر. تا له مونږ خیر کثیر درکړی. خیر کثیر څه ته وایي؟ ګوره سا اخلې دا ستا خیر کثیر دی. ګوره ایمان درته نصیب شوی دا ستا خیر کثیر دی. ګوره په پېښور په بونیر یونیورسټۍ کې پروګرام دی ټول خلق بار په سواړۍ کې ګرځي په لارې کې ځای نشته. تا له خدای توفیق درکړی دلته راغلی خیر کثیر دی که د خدای شکر ادا کړه. ته ګوره ته هغې مجلس ته راغلی چې په هغې کې د هغې خلقو تپوس کېږي چې د هغوی نه تپوس څوک شتی نه. د هغې رسول الله تپوس کوي او الله یې تپوس کوي. د چا چې څوک نه وي د هغې الله یي. من لا وانا ولی من لا ولی له بحیثیت هیډ اف سټیټ. زه د هغې چا تپوس به کوم چې چا تپوس څوک شتی نه. زه په ډګر هسپتال کې ایم ایس ما ته حبیب اچا ټلیفون وکړه دا کار وکړه دا کار خو بار څوک وکوي. هغه یتیم چې د هغه لپاره هېڅوک ټلیفون نه کوي او زه هغه له کار وکړم دا د کار خاوند دی. نو هغه ته یې څه وي په سوره کوثر کې ورته وي انا اعطیناک الکوثر. نو مونږ خو تعالی خیر کثیر درکو. مونږ ټولو سره خیر کثیر دی. د ټول نه غټ خیر کثیر ایمان دی مونږ ته خدای نصیب کړی. د ټول نه غټ خیر کثیر سار منزل تللو هغه مونږ الحمدلله کړي دي. یو غټ خیر کثیر دلته راتللو دلته راغلی یو. نو څه چلو فصلی لربک. نو ته مونځ کوه یعنې بدني عبادت کوه خو ونحر پیسې م لګوه ځکه شوم د خدای ډېر بدي شي.
بخیل دوه څیزونه د خدای ډېر بشي، دواړه د بې نه شروع کېږي، یو بخیل بل بزدل. بزدل د خدای ډېر بدي شي، بخیل ډېر بدي شي. بخیل دومره بدي شي چې وی قرآن ما کتو کم خلق چې بخل کوي خدای پاک په خپل کلام کې 12 پیری د هغې بد ویلي دي، 1 درجن پیری دي. د یتیم ذکر یې تقریبا 30 پیری کړی دی. نو د خدای پاک بخیل ډیر بدی شي. نو هر نو ته خپل جیب ته لاس کې نه پیسې به ورکې، نو چې پیسې ورکوم دا خو بیا ټول اخلاص شي. نو نه کنه بیا راځه چې حدیث وګورو کنه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم فارموله خولې او هغه زما ستا ابزرویشن هم دی، ما نقصت صدقه من مال، صدقه مال کمینا. ویخا زما یو ملګری په خبر کې هغه ما دا یقین نه کاوه چې په سود باندې سړی تباه کېږي، خو وی اوس به وکړم ویلې وی زمونږ یو ملګری او زما تر زامنو وی هغه سود کو زه به تزیریدم. وی ټول څوک په کیر سربړ شو، په چا باندې د انډرپلې کیسونه رالل او ټول تباه شو. سوال کوي وی ما چېرې دا خو ټیک وایي ته بلا صدقې والا چېرته ونی نه چې صدقې والا چېرته کې د دې وجې نه خوار شو چې صدقه یې کړې. ځکه رسول الله په خپلو الفاظو کې ویلي دا 3 خبرې یادې ساتئ. ما نقصت صدقه من مال، چا چې صدقه ورکړې د ده مال به کمیږي نه. وما زاد الله بعف الا عزا، کم سړی چې چاته معافي کوي نو د عزت به کمیږي نه. وی سو ته به سمړه زورورې ته به سمالدارې. حضرت علی رضی الله ته شیر خدا وی او هغه دغه خیبر د قلاغه دروازه نه وه، په سونو کسانو نو شو چتول یوازې اوچته کړې وه. بیا خلیفه په لار روانه چې ورته کنځل وکړل، دته چاوي چې پلاني کنځل وکړل. هغه په جواب کې وی یاره وی ما نه دی اورېدلي. نو د علي عزت کم شو، اکه پسې راګرځېدلی وی او په والی وی په لتو لتو او پولیسو ته ویلی چې دا ونیسئ، عزت به یې کم شي او که نه. هغه مونږ ټول مو خبره. نو ما نقصت ما زاد الله بعف الا عزا. بیا داسې وي وما تواضع احد لله، څوک چې په خپل اجرا په خپل جومات کې د خلقو ته تواضع کوي، راځه ته دلته ودرېږه، ته دلته کښېنه، زه به شاته کښېنم، زه یو په کرسۍ ته کښېنه، په سیټ ته کښېنه، زه به ودرېږم. دا څه شل الا رفعه الله، خدای به یې پورته کړي. ښه دا 3 فارمولې به یادې ساتي. وی یاره زه خو دا یتیم ګورم خو د ده سره به څه کوو. هغه ورته وی د سر داسې چلو کا جس شخص نے یتیم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کانا کھلایا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا. ضرور رسول الله وی الا یہ چې دا دومره حرامي چې دوسه غټ ګناهونه کړي چې په دې نه معاف کېږي، ادروایز دا واړه واړه ګناهونه په دې په اسانه ځي. وی ته خپلې نیکۍ بړاول غواړې، وی او وی خپلې نیکۍ بړاول پر اسانه طریقه دا ده یتیم په سر لاس راکاږه نو کیلکولیټ یې کا چې څومره ویښته دي د هر ویښته په بدل کې لس نیکۍ، دا خو د شمار نه بار شوې که نه. او بیا چې تا ته رسول الله ویل چې موږ به یو ځای یو، نو یو سړي ورته وی د خدای رسوله زما زړه خو نرمېږي نه، هغه وی د یتیم په سر لاس راکاږه. یار لاس راکل سپیل نه دی. یاره زه خو یتیم ګورم په شلبانډۍ کې یتیم دی او دا په شپاله کې دی، زه به ورته څنګه رسم. وی زه راته خیم که نه. وی څه الخدمت فاونډیشن والا راوتي دي، په هغې کې داسې کسان دي الله د هغې سره د خیر اراده کړې ده. د دې جوړ یو هلک دی محمد رحمان نوم یې دی، دا ټلیفون نمبر یې اوس ورته وکړه اوس پیدله وکړي. وی ښه وی ستا پیسې به 3500 روپۍ. وی دا څومره دي؟ وی دا 100 روپۍ ورځ جوړېږي. وی 100 روپۍ خو زه په عام موبایل په ټلیفونونو باندې زمانه ضایع کېږي. 100 روپۍ پر ډې عام سړي دپاره څه دی؟ وی یو یتیم. د دې یتیم د برکته چې کله کله رسول الله تا ته په مجلس کې اواز وکړي چې پلاني راپاسه ته به زما سره یې، وای د دې نه بله خوږه ورځ به نه وي. د دې وجې نه موږ د هغې منتظمینو شکریا ادا کړو چې هغې د په ځان شپه ورځ یو کړي دي. پلانی راغی پلانی رانغی، پلانی په ټایم راغی پلانی رانغی. دا ټول مشکلات دي، خو ټولو خلکو چې ګټه کړې ده مشکلات سے هو کر گزر شوي دي او هغه خلق د زیرېدو دی. څوک چې د خلقو په خدمت کې ولګي، ځکه رسول الله ویلي ومن اراد الله به خیرا، چا سره چې الله د خیر اراده وکړي نو د خلقو کارونه دې والي. الله دې مالا تاسو له په دې عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.